یا الله شکر دی چې د استرالیا نم دویم میچ د سیریز استرالیا نه د ایرلند دی. ایرلند دی هغه به ایرلند وو. دا ایرلند وو. داسې مقابله خو پاکستان د استرالیا سره کوي، د انډیا سره کوي، د انګلند سره کوي. بل ورځ چې کوم میچ بللی دی نو ما ویل که دا چېرته د استرالیا نه میچ بللی دی. نن چې کوم میچ کلی زه خیر په دې کې لګېدلی چې ایرلند دی. ګپ مې در سره لګاو. خبره اصل کې دا ده پاکستان واحد یو داسې ټیم دی چې هغه همیشه دپاره د هر ټیم سره د هغې مطابق گیم کوي. که هغه ایرلند وي نو د ایرلند سره بیکاره ټیم دی نو بیکاره طریقه باندې ورسره گیم کوي. که چېرته کې انګلند دی نو د انګلند سره بس بیا مقابله ورسره کوي. ګټلی خو دي نه شي خو زه مقابله ورسره وکړي. انډیا شوله، استرالیا شوله، دغه شان د ټیمونه دي. زه شکر نن دا دی چې د ایرلند هم دا دویم میچ وګټو. استرالیا خو ما صرف فن او مذاق کې یاده کړه، خو نن د سیریز چې کوم دویم میچ و هغه د پاکستان په نوم باندې شو. چې په سټارټ کې کوم موږ ګورو نو دوه وکټې زموږ ډېرې زیاتې ارلی لاړې او ډېرې جل لاړې. لګېدله داسې چې د ایرلند نه الله مکه دا دویم میچ هم موږ بللی دی. خو زه بهرحال بیا فخر زمان او محمد رضوان راغلی او د پاکستان حیا یې بچ کړله. بهرحال خبره کوم موږ په بالرانو باندې کمی ډېر زیات د پاکستان په ټیم کې موجود دی. ورلډ کپ په سر د T20 را روان دی خو د پاکستان ټیم کمپلیټلی نه منټلی نه فزیکلی ریډي دی د دې ورلډ کپ دپاره. شاهنشاه افریدي که موږ وګورو 3 وکټې خو یې واغېستلې، ټیک ده وکټې هلته پاته دی په کاته کې حساب شوې. خو بهرحال رنز هغه 49 رنز ورکړي نو داسې وکټو باندې به زه څه وکړم چې ته دومره رنز پکې وخورې. ټیک ده په سټارټ کې هغه ورونه ښه ویستل. شاهنشاه یو داسې بالر دی چې په سټارټ کې خو ورونه ښه وکړي خو بیا په اخره کې رنز ورکوي او میچ د لاسه د هغه نه ځي. نو مطلب 193 رنز په تا باندې ستاسو د ورلډ کلاس بالرانو مخې ته کېږي. نو مطلب دا یو د سوچ او د فکر خبره ده چې یاره په بالرانو کې څه قسم کمی دی. کمی ډېر زیات دی په بالرانو کې د پاکستان. عباس افریدي خیر زه دا خو یو جونیئر پلیر دی ایز کمپیر ټو شاهنشاه افریدي. بیا نسیم شاه خبره که موږ وکړو، نسیم شاه هم ښه کافي رنز ورکړي. 36 رنز په 4 اوور کې دا ډېر زیات رنز دي. تقریبا 9 او 7 نسیم شاه ورکړی، یو وکټ یې اخیستی ده. د دې نه بعد زموږ چې 2 وکټې ډېرې زیاتې ارلی لاړې. سیم ایوب چکه ووهل او چکې پسې آوټ. د دې نه بعد بابر اعظم نه ټول ایکسپیکټیشن و، بابر اعظم رالی او هغه هم لاړې. ایچ او بیخي مطلب غیر ذمهدارانه بال یې او د هغې نه بعد دغه وکټ هم لاړه. لګېدله داسې چې پاکستان دا میچ هم بیلي. خو بهرحال بیا فخر زمان او دې سره چې کوم دی محمد رضوان، اعظم خان نن هم په خپله باندې ځان باندې سوچ وکړو چې یاره په دې ټیم کې زه اغستی ما نو زما هم څه کردار دی او ماله هم څه کول پکار دي. زه ښه خبره دا ده په 10 بال باندې 30 رنز وکړه او خپل کردار یې وپېژاندو چې ماله څه کول پکار دي. خو سپیشلی چې کوم ټول کریډټ ځي هغه 2 پلیرانو ته ځي. هغه کې فخر زمان دی او محمد رضوان دی. خو بیا هم که تاسو وګورئ نو په دې کې زما خیال دی چې فخر زمان ته 3 چانس میلاو شوي غالبا. فخر زمان دی که محمد رضوان دی، په دې 2 کې یو پلیر دی چې هغې ته 2 که 3 چانس میلاو شو. هغې نه بعد دې دواړو ښه پارټنرشپ وکړو او د هغې پارټنرشپ په بلبوتې باندې 154 رنز ټارګټ پاکستان چیس کو. دا میچ یې په خپل نوم باندې کو. اوس یو میچ پاتې دی او یو میچ چې کوم دی هغه به په 14 مئی باندې کېږي په 7 بجې باندې. که دغه میچ چا وګټو سیریز دغه په نوم باندې. خو د ایرلند سره سیریز داسې نه کول پکار. ایرلند سره سیریز کول پکار په کلین سویپ سره. پاکستان چې کوم دی کلین سویپ کړی وی ایرلند نو پوزیشن به ډېر زیات ښه شوی وی. زه خیر بهرحال لیټس سی هوپ فار د بیسټ چې څه کېږي.